सूर अनआम ओवम सिपारा आयत नंबर 65। सूर अनआम ओवम सिपारा आयत नंबर 65। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल क़ादिरु अला अन यबअस अलैकुम अज़ाबन मिन फ़ौक़िकुम औ मिन तख़्ति अर्जुलिकुम औ यल्बिसकुम शियअन व युज़ीक़ बअज़कुम बअस बअज़। उन्ज़ुर कैफ़ नुसर्रिफ़ुल आयाति लअल्लहुम यफ़क़हून। वकज़्ज़ब बिही क़ौमुक वहुवल हक़्क़ क़ुल लस्तु अलैकुम बिवकील। लिकुल्लि नबइम मुस्तक़र्रुन वसौफ़ तअलमून। वइज़ा रअयत अल्लज़ीन यख़ूज़ून फ़ी आयातिना फ़अरिज़ अन्हुम हत्ता यख़ूज़ू फ़ी हदीसिन ग़ैरिहि वइम्मा युन्सियन्नक अश्शैतानु फ़ला तक़उद बअद अज़्ज़िक्रा मअल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। वमा अलल्लज़ीन यत्तक़ून मिन हिसाबिहिम मिन शैइन वलाकिन ज़िक्रा लअल्लहुम यत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूर अनआम ओवम सिपारा आयत नंबर 65। दाबल दलील आकली दे। अल्लाह फरमाई कुल तवर्तु या हुवल क़ादिरु। अल्लाह ताला कादिर दे अला अन यबअसा पदी चिरालीगी अलैकुम पता सुबांदी अज़ाबम मिन फ़ौक़िकुम यानी अज़ाब द बर तरफना। उस दी है कि दा दलील आकली दे द अज़ाब इख्तियार दा यौ अल्लाह सर दे और दगा शांति दायर दुनियावी दा अज़ाब ददे इख्तियार अल्लाह जल्ल शानुहु सर दे बलचा सर दे इख्तियार आनिश्ता। उस फरमाई रब तेरा माकबल सरदा दे हर कल चिरे यौ तकलीफ ना अल्लाह ताला तासु तनिजात दर की और तासु बिया शिरक कवई नो अल्लाह ताला कादिर दे पदे बांदी च अल्लाह पर बल तरीका पता सुबाने अज़ाब रावली। नो फरमाई च अन यबअस अलैकुम मुशरिकान काफिरान तरे दा खिताब और द हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह कौल दे चिया दा खिताब उम्मत द पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तदे लक च द मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह नसंग रिवायत ते नो अवल द्वार अज़ाबुना अल्लाह ताला दे उम्मत त माफ करी दी पर सबब द दुआ द पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सरा। और तफसीर इब्न कसीर दे आयात पर तफसीर के वल्लस अहादीस पर दगा यौ मजमून बांधे आ जिक्र करी दी और पाए कि दे हदीस मजमून दादे
چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې آیات د نزول په وخت کې د آسماني عذاب نه او د ځمکې د خسف د عذاب نه د ټول امت د پاره پناهي وغوښته او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وی چې اعوذ بوجهک، نو هغه قبول شو او بیا د اختلاف د عذاب نه پناهي وغوښته، نو هغه قبول نه شو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل هذا ایسر و اهون، یعنی دا آسان دی. نو فرمایي چې من فوقکم د دینه مراد سلای او صیحه یا کاڼي ورول او طوفان لکه قوم نوح باندې چې څنګه طوفان راغلی او داسې قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط او اصحاب الفیل. نو مراد د من فوقکم نه دغه خلق هغه مراد دی، دغه قومونه چې په دې باندې الله دغه قسم عذابونه راوستي وو. و ارجلکم یعنی غرق او خسف لکه فرعون او قارون چې الله جل شانه غرق کړیو. مخکې په شلمه سپاره کې راځي فخسفنا به وبداره الارض. ابن عباس رضی الله تعالی عنه او امام مجاهد نه مفسرینو نقل کړی دي چې مراد د اول نه عمرای سودی او د دویم نه مراد نافرمانه خدمتګاران دي او نافرمانه اولاد دي. علامه عظیم شری رحمت الله علیه وی چې د فوق نه مراد باران بندیدل دي او د خسف نه مراد چې دنو هغه د ځمکې هغه بوټي بندول دي چې بوټي نه راخیږي. نو دا د فوق او د تخ عذاب دی. نو فرمایي چې من فوقکم او من تحت ارجلکم او یلبسکم شیعا. شیعا چې دا هغه مختلفې ډلې چې د خواهشاتو تابع وي، لکه څنګه چې په حدیث کې راغلی دي او په دې امت کې بدري او یا ډلې پیدا کیږي، د یو نه علاوه دو او یا ډلې چې دي دا به د خواهشاتو تابع وي او دا مستقل عذاب دی او دا سبب د بل عذاب دی چې الله فرمایي یذیق بعضکم بأس بعض، یعنی مراد تینا قتل و قتال لے پا کورنائی کی. لعلهم یفقهون، معلوم شو چې قسمه قسم آیاتونو د قرآن او دلیلونو سره فقاهت چې دا حاصلیږي. بیا ورپسې آیت نمبر 66 الله فرمای وکذب به قومک، او دروغ گنی دلر قوم ستا وهو الحق، دا حق تے. قل تورتو آیا لست علیکم بوکیل، نیم زپ تاسو باندې نگهبان او ذمہوارو. دا زورنه د نمنون کو خلقو ته او دا به چې دنو دا ضمیر قرآن او یا عذاب او یا تصدیق الآیات تراجع دی. نو فرمایي چې وکذب به قومک وهو الحق قل لست علیکم بوکیل. بوکیل معنی هغه څوک چې کار او اختیار ورته هغه سپارلی شوی وي. نو تکذیب یعنی د هغې نه منع کولی شي. نو الله فرمایي وکذب به قومک وهو الحق قل لست علیکم بوکیل. بیا ورپسې آیت نمبر 67 دا جواب د سوال دی چې دی انکار کوي نو عذاب ور باندې ولې نه راځي. نو جواب دا دی چې د هغې مقرر نیټه ده لکل نبأ، د پاره د هرې خبرې مستقر وخت مقرر دی. وسوف تعلمون، زرد چې تاسو به پوه شئ. نبأ چې دی دا هغه خبر چې په قرآن کې موجود وي، د دنیا عذاب یا د آخرت عذاب یا قرآن چې دی د دین عام کول دا مراد دی. آیت نمبر 67 الله فرمایي چې ورپسې د آیات کې وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آیَاتِنَا، کله چې ته ووینې هغه کسان چې ناروا باس کوي په آیاتونو زمونږ کې، فأعرض، نو مخ واړوه عنهم د دینه، حتی یحوزوا فی حدیث غیر، تر دې پورې چې مشغوله شي په نورو خبرو کې.
نو دا زجر دی او دا ادب دی چې کله په یو مجلس کې د شرک او د بدعات او د فسوق او خبرې کیږي نو دغه مجلس کې شریک کېدل دا منع دي. مثال که داسې یو مجلس وي چې پای کې د ګناه کارونه کیږي یا مثال پای کې شرکیات کیږي یا پکې بدعات کیږي یا پای کې فسق او فجور کیږي نو الله فرمایي دغه مجلس ته تاسو د پاره تلل دا منع دي، صرف د هغې د نصیحت د پاره تلل جایز دي. مخکې ذکر کړل مستحقین د عذاب په سبب د تکذیب سره او چې ورسره استهزاء او طعن مرګري شي نو د هغې حال اوس هغه ذکر کوي. نو الله فرمایي وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَحُوزُونَ فی آیاتنا، رؤیت چې دا لیدل په سترګو او د علم دا په دواړو سره دی او دا عام دی. الذین یخوضون حوض چې دی نو دا په لغت کې په اوبو کې ننوتل ته ویلی شي، لکه موږ ته پښتو کې وو چې د په اوبو کې غوفه وواله دې ته حوض ویلی شي. او بیا استعمالیږي په مشغوله کېدو د هغه کارونو کې چې هغه لغو او عبث وي یا هغه خبرې چې هغه بې فضوله خبرې. او بل قول دا دی چې حوض چې دی دا خلط ته ویلی شي، ګډوډ کولو ته ویلی شي. تفسیر قرطبی او امام مجاهد رحمت الله علیه نه نقل لی چې مراد د دې نه هغه څوک دی چې استهزاء کوي قرآن پورې. ابن عربي وایي چې په دې کې اهل کبایر داخل دي. علامه سمعانی وایي چې داخل دی په دې کې هر هغه باس چې په آیاتونو الهیو کې وي او د کتاب او د سنت سره هغه موافق نه وي. نو علامه ابن کثیر رحمت الله علیه ذکر کړی دی چې مراد په دې خطاب سره هر فرد او افراد د دې امت دي چې نه به کینی هغه چا سره چې هغې تحریف د آیاتونو د الله تعالی کوي او د هغې غلط تفسیر کوي. نو چې څوک د قرآن کریم غلط تفسیر کوي نو هغې سره به نه کینی. او بیا تفسیر قرطبی هغه وایي چې هغه خلک چې هغې په دین کې نوي کارونه راوباسي هغې سره به هم نه کینی. نو په دې کې بیا ډېر روایات هغه نور موجود دي. نو فرمایي فی آیاتنا مراد د دې نه قرآن دی او ټول احکام او دینی مسائلو ته شامل دی. حتی یحوزو فی حدیث غیره، نو فرمایي یعنی داسې باس کوي چې پای کې استهزاء او طعن د قرآن وي او دین پکې هغه نه وي او تحریف او داسې غلط تاویلات وي پکې. نو که چېرې مثال داسې پکې نه وي چې د قرآن استهزاء پکې نه وي، د دین استهزاء پکې نه وي، طعن پکې نه وي او تحریف پکې نه وي، غلط تاویلات پکې نه وي، بیا ورسره کېناستل جایز دي. وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، انسا معنی هیرېدل، یعنی هیر کې عمل په دې قول باندې فعارض یا لا تقعد. نو دا دلیل دی په دې خبره باندې چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام باندې نسیان راتلی شي. او دا مسله سره د اختلاف نه تفسیر قرطبی رحمت الله علیه هغه ذکر کړی دا. بعد الذکرا، ذکرا په معنی د یاداشت د حکم د الله تعالی په اعراض سره یا په معنی نصیحت کول او په منع کولو د حوض په آیات نه دی. نو فرمایي چې وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، او کچر هیر کستانه شیطان فلا تقعد، بس مکینه ته بعد الذکر د یاد راتلونه مع القوم الظالمین، د قوم د ظالمانو سره. بیا ورپسې آیت نمبر 69 دا متعلق ته د مخکې آیات سره چې د مؤمنانو په ذمه باندې تبلیغ او نصیحت کول دي. د خلکو ته او هر کله چې د هغې مجلس کې شریک شي په مجبورۍ سره، نو پر آیات کې دو توجیحات دي. اول دا چې دا مشرکان ستاسو مجلس ته راشي او حوض کوي نو تاسو باندې هغه ګناه نشته دی. او دویم دا چې دا د یتقون معنی ده چې ځان بچ کوي تاسو د هغه مجلسون نه چې پای کې الله سره شریکانان جوړیږي. نو فرمایي چې کم خلک په دې کې داسې کارونه کوي، د مشرکانو کارونه هغه کوي، شرکیات پکې کوي، نو په هغې باندې تذکیر او نصیحت کول هغه لازم د خو حساب په هغې باندې نشته دی. او بیا ورپسې الله فرمایي آیت نمبر 70 دا بل ادب د په باره د دویم قسم خلکو کې چې هغه دین ته له لعب وي
او دا آیات مخکې ادب سره متعلق دی او دا خلکو سره هغه قطع تعلق وکا او بیا دا خلک چې دي نو دا ویره د آخرت نه. نو الله فرمای وذر الذین او پرې د هغه کسان اتخذوا دینهم چې جوړ کړی دی دین خپل لعبا لوبې ولهوا او مشغله. نو اتخذوا دینهم لعبا ولهوا د دې یو معنی دا ده چې دین یعنی وحدانیت د الله تعالی او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سنت پورې داخله ټوکی کوي او دی دا عبس غني دا پشان د لوبو یا د ځان مشغولولو د پاره لکه څنګه چې کمیونست دي هغه وایي چې دا دین صرف وای دا د اپیمو پشان دی. او دویمه معنی دا ده چې کم شی لوبي دي دا غي نه دین جوړ کړی دی لکه عرسونه یا په قبرونو باندې د اولیاء په قبرونو باندې کوالای وای یا مطلب پاغي باندې چې نو نور داسي هغه د اسلام خلاف کارونه کوي یا بعض خلک چې نو هغه دغه ملنګانو ته متصوفو ته دی ته هغه دین وای نو لہذا وای دا دین نه دا دی چې نو د دین نه لوبه او ټوکی جوړی کړی دي. او درېمه معنی دا ده چې لعب او لهوا دا دنیا ده یعنی دین د دنیا د پاره ذریعہ ګرځولې ده د دین په ذریعہ باندې دنیا ګټي لکه بعض خلک چيري نو هغه د اسلام ټیکداران ځان نه جوړ کړي او د اسلام په نوم باندې پیسې ګټي او د اسلام په نوم باندې جاه جلال او د اسلام په نوم باندې مشرت چې نو هغه حاصلې نو لہذا وای دی خلکو د دین نه چې نو لوبي او ټوکی جوړی کړی دي. او سلورم معنی دا ده چې دی دین ته یعنی دین اختر ته وای او اختر چې دا په له لعب او په خواهش پرستای باندې دا تیری د سنت طریقه پای کې نه کوي چې کم د اختر په ورځ باندې د سنت طریقه ده. نو الله فرمای چې وذر الذین اتخذوا من دون وذر الذین اتخذوا دینهم لعبا ولهوا. او بیا چې نو لفظ د لعب او په لهو باندې په سلورو آیاتونو کې مخکې بیا د هغې ذکر راځي په سوره محمد کې او په سوره اعراف کې پاتمه سپاره کې نو الته بیا د هغې معناګانې نورې ذکر کوي. نو فرمایي چې وعرتهم الحیات الدنیا او دوکه کړي دی د پاره ژوند دنیا یعنی دوکه کړي دی د پاره ژوند دنیا. نو هر کله چې دلته درېمه توجیه هغه غوره کړه چې دین د دنیا د پاره ذریعہ جوړه کړې ده نو دی وجې نه ورپسې غرتهم الحیات الدنیا ذکر کړی دی. وذکر به نو به ضمیر قرآن ته راجع دی او په دې کې اشاره ده چې زر پرېښودلو کې ترک د دعوت مراد نه دی بلکې بې پروا کېدل او انتظار د عذاب د هغه مراد دی. ان تبصلا یعنی وذکر نصیحت کا و به په دې قرآن سره ان تبصلا دی ته چې دی لپاره چې راګیر نشي نفس یو نفس بما کا سبب په سبب د خپل عمل باندې. ان تبصلا د دې معنی کې مختلف تعبیرات دي. د تبصل یو معنی حبس دی یعنی بندیدل راګیرول یا کان کېدل او دویمه معنی دا د شرمیدل او دریمه معنی محروم کېدل د ثواب نه او څلورمه معنی سوځېدل. نو دا کلام په اصل کې کراهیتن یا لئلا تبصل دی. نو فرمایي چې لیس لها نبوي دی د پاره من دون الله ما سوا د الله تعالی نه ولی څوک دوسو ولا شفیع او نه سفارشی. وان تعدل كل عدل وان تعدل داسې په سوره بقره کې تیر شوی دی کفدیه یا جرمانه ورکي كل عدل هر جرمانه پورا فدیه یعنی لا یؤخذ منها نبشي قبلول ددنه دې که هر څومره فدیه هغه ورکي خو په آخرت کې بدنه فدیه دا بنشي اغسته. اولئک الذین الله فرمای دا کسان دي او بسویلو چې راګیر شوي بوي په وبال د عمل د دی باندې کسبو چې کم دی کړی لهم دی د پاره شراب سکل دی من حمیم د ګرم اوبونه وعذاب علیم او دی د پاره عذاب د درناک بما کانوا یکفرون په سبب د دی باندې چې دی سکل دی کفر کړی دی. بیا ورپسې آیت نمبر 71 اوس دا نتیجه د تیر شو دلیلونو او رد للشرک په دعا
پدې کې رد الشرک په دعا او پدې سره نور آداب او طریقې د تعلیم ذکر کړي او جواب د سوال دی که دنیا پرست مشرکان وایي چې دنیا پرستی هغه چاته نقصان ورکوي چې د هغوی ولی او شفیع الله تعالی نه سیوا هغه نه وي، نو راشي الله تعالی نه سیوا ولی او شفیع هغه ونیسئ او هغه ته رامدد شه ووایي، کامیاب بشئ. نو د هغې جواب دی په دې آیات کې. نو فرمایي چې قل ته ورته ووایه اندعو آیا رابلی تاسو من دون الله سوا د الله تعالی نه ما آغا یعنی آغا څوک لا ینفعنا چې نه په نشي در کولی تاسو ته ولا یضرنا او نه تاسو ته نقصان در کوي، نه تاسو ته نقصان در کوي او نه تاسو ته فائدہ در کوي. نو فرمایي چې یعنی تاسو راوبلی هغه کسان ونرد علی اعقابنا، نردو چې دی نو دا واپس تلل یعنی په پوندو باندې چې ګوري مخې ته او روان په شا باندې، نو دلته کې دا مسبب دی په سبب باندې، یعنی دعا د غیر الله سبب د ارتداد دی. ته چې د غیر الله نه امداد غواړي او ته د هغه نه دعا غواړي نو دا سبب د ارتداد د واپس کېدو دی. کالذی استهوته الشیاطین، نو اوس فرمایي چې د استهوت هویه نه دا ماخوذ دی په معنی د کندې سره، یعنی غرزولی وي شیطانانو په کنده کې، یا دا د هوا نه ماخوذ دی په معنی د خواهش، یعنی ګرځولی وي شیطانانو تابع د خواهشاتو. او امام بخاری وی چې گمراه کړی وي هغه د پاره شیطانانو حیرانانو دی بیا حیران وي. شیطان داسي هغه بیلاری کی فی الارض پزمکه کې حیرانا دی بیا حیران وي، د صحیح لاره بیا دی نه پیژني چې آیا دا زه کوم طرف ته روان یم دا ټیک ته او که دا غلط ته. نو الله فرمایي قل ته ورته ووایه له اصحاب یدعونه، او د ده ملګري بیا دی رابلي الی الهدی هدایت طرف ته ائتنا چې راشه لکه. خو دی په دې نه پوهېږي چې آیا زما دا ملګري ما رابلي دا ما دی خیر ته رابلي او که شر ته، د باندې دا دومره هر څه داسې ګډوډ شي. نو ګوره له اصحاب یعنی د مرګرو خبره هم بیا دی نه مني. نو مثال داری چې یو سړی د مرګرو سره بهر اوتی، لکه مثال ګوره یو سړی دی هغه ملګرو سره بهر یو صحرا ته تللی دی او هلته پیریان او شیطانان د دې سړي نه لار روکه کي او بیا دا سړی ملګري صحیح لارې ته رابلي، خو شیطانان په ده باندې دا لار داسې ګډه وډه کي چې دی بیا غیر الله ته اواز کوي او چې کم صحیح ملګري دي د ده نو هغې طرف ته دی نه راځي. نو الله فرمایي قل ته ورته ووایه ان هدی الله، بېشکه هدایت د الله تعالی هو الهدی عمده صحیح هدایت دی. و امرنا، نو دام جواب دی د هغوی د دعوی. هغوی وایي زمونږ پیرانو مونږ ته لار خولی ده او مونږ د هغوی تابع یو. جواب شو و امرنا، د دې آیات نه معلومه شو چې بلنه د غیر الله په حاجتونو کې دا مرتد کېدل دي او مشرک په وخت د حاجت کې هغه پریشان وي چې کم درګاه ته لاړ شم، د چا نه وغواړم، الله نه وغواړم او که خپل مشرانو مشرکینو نه وغواړم. نو الله فرمایي و امرنا، او حکم کړی شوی دی یعنی دوی ته مونږ حکم کړی لنسلمه چې تابعدار شو لرب العالمین د رب د مخلوقاتو. بیا ورپسې آیات کې فرمایي آیت نمبر 72 دا ذکر د حق د الله تعالی دی په وحدانیت سره. نو فرمایي چې وان اقیموا الصلاة، دا چې پابندي کوئ د مانځه، واتقوا او یره کوئ د الله تعالی نه، یعنی تاسو د الله نه یره کوئ. او بل دا چې اقامت الصلاة د منځ قایمېدل، تاسو منځ کوئ. وهو الذي، دا الله تعالی هغه ذات ته الیه تحشرون چې تاسو به دته جمع کولی شئ، دی الله ته به تاسو واپس کولی شئ. بیا ورپسې آیت نمبر 73 دا بل دلیل عقلی په وحدانیت د الله تعالی چې پیدا کول د دنیا او روانول د دنیا دا دواړه د چا په اختیار کړي؟ دا د الله په اختیار کړي. او کارساز د دې څوک دی؟ الله تعالی دی. غیبدان څوک دی؟ الله تعالی دی. وهو الذي، الله هغه ذات دی خلق السماوات چې پیدا کړي دي اسمانونه او والارض ځمکه بالحق، یعنی په معنی د اظهار حق سره دی یا په معنی د کلام حق سره دی. نو دا دلیل دی چې کلام د الله تعالی دا مخلوق نه دی بلکې سبب د خلق دی.
نو فرمای و یوم په هغه ورځ باندې یقولو چې وبوایي کن فیکون، نو هغه موجود شي. و یوم نو دا عطب ته په السماوات باندې، نو فرمای و یوم په هغه ورځ باندې مراد د دې نه ورځ د قیامت ته. لفظ د اسکر پکې پټ ته، اسکر یاد کا. و یوم په هغه ورځ باندې یقولو چې وبوایي الله تعالی کن فیکون، نو موجود بشي. نو مراد د دې نه هغه مړه کول او بیا ژوندي کول د مخلوق دي. په کلمې د کن سره مړه کول او په یکون سره دوباره ژوندي کول. نو په دې آیات کې د قراء اختلاف دی. د بعضو په نسبت باندې هغه وایي چې دلته کن په یکون بس دا دې ځای کې چې دی نو هغه وایي دا وقف دی. نو فرمایي چې په یکون باندې دا وقف دی، او بعضې وایي چې نه دا وقف نه دی، وقف مخکې دی. قوله الحق یعنی وینا د الله تعالی، حکم د الله تعالی ناپس کول د هغه څه دي حق دي. وله الملک د الله دپاره بادشاهي ده، یعنی دا مستقل کلام او جمله ده. قوله الحق یعنی قول د الله تعالی حق دی. وله الملک د هغه دپاره بادشاهي ده. یوم ینفخ فی الصور، په هغه ورځ باندې چې پوکې به ووالي شي په شپېلایږي. یوم ینفخ فی الصور، نفخه فی الصور په قرآن کریم کې 10 پیرې ذکر شوې ده، او دای په اول آیات کې ذکر کړه. نفخه فی الصور دا په قرآن کریم کې 10 پیرې ذکر شوې ده. دا اول آیات ته په دې کې اول ځل باندې ذکر شوه، او 9 پیرې به مخکې راځي. نو هر کله چې دا صورت د تفصیل د عقیدې دپاره دی، نو د دې وجې نه په دې کې په اول ځل باندې نفخه د صور ذکر کړه، او دا مسله په دې کې ذکر کړه چې نفخه فی الصور دا د اهل تحقیق په نسبت باندې هغه وایي چې دا 2 پیرې ده. اول د پناه دپاره ده، او دویم بیا د باس بعد الموت دپاره ده. او په دې آیات کې نفخه دا دواړو دپاره عام ده. صور په اصل کې قرن یعنی ښکر ته ویلی شي، او مراد د دې نه هغه قرن شپېلی ده چې اسرافیل علیه السلام به په هغې کې په حکم د الله تعالی سره پوکې ورکوي د پاره د پناه د مخلوقو، او بیا د پاره د دوباره ژوندي کېدو د مخلوقو. او د دې په باره کې ډېر صحیح احادیث علامه ابن کثیر هغه په تفسیر کې لیکلي دي. او بعضې وایي چې دا سور جمع د صورت ته، او معنی دا ده چې ارواح به په صورتونو د ابدانو کې هغه وپوکلی شي او ژوندي به کړی شي. په دې باندې علامه ابن کثیر او تفسیر قرطبي هغه یې رد کړی دی چې دا د قرآن او حدیث او اجماع د امت نه خلاف تفسیر دی. نو فرمای یعنی یوم ینفخ فی الصور، په هغه ورځ باندې چې پوکې به ووالی شي په صور په شپېلی کې. عالم الغیب والشهاده، عالم د الله تعالی په غیب د شهادت باندې. وهو الحکیم الخبیر، او دا الله تعالی سره حکمت والا دی، او دا الله تعالی خبردار دی. نو پرز د قیامت باندې با ظاهری مجازی بادشاہی ما سوا د الله تعالی نه اب ختم شي. صرف او صرف اختیار به چا پاتې شي؟ د الله به پاتې شي. او بیا ورپسې چې دی نو آیت نمبر 74 په دې کې فرمایي چې د دې آیات نه دا 4م باب دی تر آیت نمبر 90 پورې، او په دې کې دلیل عقلی د ابراهیم علیه السلام نه تفصیلا، او د 11 انبیاء کرامو نه اجمالا. الله تعالی د یووالي مسله لکه څنګه چې عقلی دلیلونو سره هغه ثابته ده، نو دغه شان د ابراهیم علیه السلام په ژبه او د نورو انبیاو په ژبه باندې هم ثابته ده. مشرکین مکه هغه دعوه کوله چې مونږ د ابراهیم علیه السلام په دین باندې یو. نو ابراهیم علیه السلام هغه دین بیان شو چې د ابراهیم علیه السلام دین سره. وَإِذْ قَالَ ابراهیم، کوم وخت کې چې ابراهیم علیه السلام لابیه خپل پلار ته، اتتخذ اصناما، آیا اونیسم زه یا وګڼم یا ګڼلی دي پلار ته، آیا نیسی تو اصنامن بوتانو لره آلهتن خدایانو. نو ابراهیم علیه السلام چې و دا موحد اعظم و، یعنی د الله تعالی وحدانیت د ټولو نه غټ ثبوت چې دی نو هغه ابراهیم علیه السلام چې هغه ثابت کړی. نو فرمای آزر دا د ابراهیم علیه السلام د پلار نومو. نو فرمایي چې اصنامن د ستورو شکلونه
او د نیکانو بندگانو شکلونه هغه جوړ کړیو او د هغې ارواح چې دی هغه به مددگار ګڼل. اصنام جمع د صنم ده. علامه ابن جریر وایي چې هر هغه شکل چې د لرګي یا د ګټې وغیره نه جوړ کړی شوی وي او په شکل د انسان یا د بل څیز سره وي او هغه شکل هغې ته شکل هم ویلی شي، یا مثال په دیوال باندې هغه جوړ کړی شوی او هغه شکل د انسان وي یا مثال د بل شي وي، او هر معبود من دون الله ته چې دی نو اصنام ویلی شي. قوم د ابراهیم علیه السلام هغه به ستوري معبود ګڼل او د هغې بوتان هغه به یې جوړول او وی به چې مونږ هر کله د دې بوت عبادت کوو نو په دې سره زمونږ یعنی په دې سره روح د هغه ستورو چې دی هغه خوشحالیږي او زمونږ حاجتونه چې دی نو دا دوی پوره کوي. نو پروز کې به د بوتانو عبادت کو او د شپې به بیا د ستورو عبادت کو. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزر لأبیه آزر. ظاهر د قرآن دا دلیل دی چې آزر نوم د پلار د ابراهیم علیه السلام دی او تاریخ والو لیکلی دی چې د هغه نوم تارخ و. نو قرآن کریم په مقابله کې تاریخ ته اس اعتبار نشته دی. کیدای شي چې آزر نوم وي او تارخ دای لقب وي. څوک وایي چې دا نوم د معبود دی او عبادت کې لفظ د عابد آزر هغه پټ دی، او څوک وایي چې آزر دای د تره نوم نو ترتم پلار ویلی شي. نو دا قولونه د قرآن د ظاهر نه خلاف دي. بس قرآن وایي چې د ابراهیم علیه السلام پلار سو آزرو. نو څوک پکې تاریخ کتابونه لیکي چې تارخ خو تارخ نه و، ځکه چې قرآن په مقابله کې هېڅ شی چې دی نو هغه دلیل نشي جوړی دی. اتتخذو دا دلیل دی چې صنم بوتو جوړول دا یا پټوان جوړول دا ناجایز دی، او هر کله چې د عبادت کوي او د هغې داسې تعظیم کوي لکه څنګه چې د الله تعالی عبادت کیږي، نو الله فرمایي فی ضلال مبین، دا په ګمراهۍ ښکاره کې دي. دا په ګمراهۍ ښکاره کې دي، یعنی دوی د الله تعالی ګمراهي کوي ښکاره. وکذلک نری ابراهیم ملکوت السماوات والارض. بیا ورپسې آیت نمبر 75 دا آیات دلالت کوي په دې باندې چې ابراهیم علیه السلام د شرک رد دا په دلیلونو سره کړی دی. وکذلک نری ابراهیم ملکوت السماوات، دا مبالغه د ملک ته. امام مجاهد او سعید بن جبیر نه علامه شربینی هغه نقل کړي دي چې مراد د دین آیات او دلیلونه د اسمانونو او د ځمکې دي، یعنی عقلی آفاقی دلیلونه. نو فرمایي ولیکون من الموقنین، د دې نه مخکې معطوف علیه پټ دی، لیستدل د پاره د دې چې دلیل ونیسي د پاره د رد مشرکانو. الموقنین یقین عبارت دی ته هغه علم نه چې حاصل شي په دلیل سره او پای کې اس هغه شبهه چې دی نو هغه پاتې نشي. نو دا په دې سره فرمایي چې وکذلک نوری دغسې وښودل مونږ ابراهیم علیه السلام ته ملکوت السماوات، یعنی عجایبات غرایبات د اسمانونو والارض او د ځمکې، ولیکونه چې شي هغه من الموقنین د یقین کوونکو نه. نو خو یقین کړو خو الله جل شانه دا د څه لپاره وکړل؟ د دلیل دپاره یې وکړل چې ابراهیم علیه السلام هغه مطلب دا دی چې الله جل شانه فرمایي چې دا مونږ دې دپاره وکړل چې د دې یقین دا نور هم چې دی نو دا په الله جل شانه باندې دا پوخ شي. نو الله جل شانه ابراهیم علیه السلام ته وفرمایل چې تو کلک عبادت کوه او په وحدانیت د الله تعالی باندې ته کلک اوسه. نو هغه په هغې باندې کلک پاتې شو. نو چې کله په هغې باندې هغه کلک پاتې شو نو ابراهیم علیه السلام هغه صحیح موحد او موحد اعظم ورته ځکه وایي چې د الله جل شانه په وحدانیت باندې هغه کلک ولاړو او هغه پکې د پلار هم چې دی نو هغه څه وکړل، یعنی خیال یې پکې ونه ساتو. ولی یو طرف ته الله دی او بل طرف ته خدای دی، نو مونږ خو به خدای الو که نه. یو طرف ته خدای دی او بل طرف ته پلار دی، نو مونږ به خدای الو. نو فرمایي چې تاسو هم د ابراهیم علیه السلام په شان تاسو هم کلک موحدین چې دی نو دا جوړ شئ، او تاسو کلک هغه چې دی نو د الله جل شانه وحدانیت جوړونکي هغه چې دی منونکي هغه جوړ شئ. ترجمه ته وګورئ. فرمایي قل ته ورته ووایه یعنی هو القادر قادر دی علی ان یبعث په دې باندې چې رالیږي علیکم په تاسو باندې
عذابا یعنی عذاب، یعنی من فوقکم د پاس استاسونا او من تحت ارجلکم یا لاندې استاسو د خپو استاسونا او یلبسکم یا ګډ کړی تاسو شیعا مختلف ډلې ویذیقا او اوسکی بعضکم بعض تاسو ته بأسا یعنی جنگ بعضن د بعضو نورو. انظر کیف نصرف الآیات اگور سنگ بیا بیا بیانو منگا آیاتنا لعلهم یفقهون دی دا پارا چی پوشی. وکذب به قومکا دروجن گنی دی دا پارا قومکا قومستا وهو الحق حال دار چا حق تے. قل تورتو آیا لستو نیمز علیکم پتا سبانی بوکیل زموارو لکل نبأ مستقر د هر یو د پاره یو وخت مقرر دی. وسوف تعلمون ډیر ضرب پوشی تاسو. واذا رأيت الذين کله چې اوینه تا کسان یحوزون چې باطل باس کی فی آیاتنا پیاتونو زمونږ کې فآرز نو مخواړوا عنهم ددینا حتی تر دې پوری یحوزو چې ور داخل شي فی حدیث غیر پس خبره بلکی. وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ او کچرهیر کی تان شیطان فلا تقعد بس مکینت بعد الذکر پس د رایا دی دونا مع القوم الظالمین سرد قوم د ظالمانونا. وما على الذین او نشر پاکستانو بانی یتقونا چی ځان ساتی د شرکنا من حسابهم حساب د دینا من شیئن یعنی سیز ولكن ذکر لیکن صرف نصیحت کو لعلهم یتقون دیر پارا چی دی پریزگار شی. وذر الذین اتخذوا او آکسان یعنی پرید آکسان اتخذوا چی جوڑ کرین دینهم دین خپل لعبا لوبے ولهوا او ٹوقی و مشغالا وعرتهم الحیات الدنیا او دوکا کری دیا غی جوند دنیا وذکر نصیحت کوا به پدے قرآن سرا ان تبصلا یعنی دید پارچ حلاک نشی نفس یو کس بما کسبت په سبب دا عمل باندې چې کړی دي. لیس لها من دون الله نبوی د پاره د سیوا د الله نه ولی سوک دوست ولا شفیع نسوک شفارسی. وان تعدل كل عدل لا يؤخذ منها او کچره جرمانه ورکی هر قسم جرمانه لا يؤخذ نواب نغستیشی منها داغنا. اولئک الذین یعنی هم دا دیا کسان ابسلو چی حلاک کلیشل بیما پا سبب دا عملونو باندی کسبو چی کول بدی لهم شرابن یعنی دید پارسکل دی من حمیم دا گرمو بو عذاب عذاب دی علیم درناک بما کانو پا سبب دا دی بانی یکفرونا چی کپر بے کو. قل تورتو آیا انا دعو من دون اللہ آیا رابلو منگ سوا دا اللہ تعالیٰ ما آغا چالرا لا ينفعنا چه فائدہ نرا کئی منگتا ولا يضرنا او نا نقصان را کولشی منگتا ونرد على آقابنا او واپس یعنی واپس بکلیشی على آقابنا پا پندخ پلو باندی بعد اذ هدانا یعنی پس دا دینا چه ہدایت کرد منگتا. اللہ واللہ تعالی کالذی پشاند آکس استہوتہو چی بیلاری کڑی ویغد پارا الشیطان الشیاطین شیطانانو فی الارضی پزمگا کی حیرانا یعنی حیران پاتی شوے لہو داغ اصحاب یدعونہو ملگری دی چرا بلیا الالہدا سمیلار طرفتا ائتنا چرا شمونگتا. قل تورتو آیا ان ہد اللہ بیشک ہدایت دا اللہ تعالی هو الہدا ہم دا ہدایت تے. و امرنا او حکم شویر منگتا لنسلما چی پرمان بردار شو لرب العالمین در رب دا مخلوقاتو. وان اقیم الصلاة او دا جی قائم کلیتا سمز دا پارا واتقوه ایرے گئی داغنا وهو الذي دا اللہ تعالی آغازات تے الیہ تحشرونا چی داغ طرف تب جمع کول شئی. وهو الذي اللہ آغازات تے خلق السماوات پیدا کری دی اسمانونا والارض ازمکا بالحق پا حق سرا ویوما پا آغرز بانی یقولو چوائی بکن شا فیکون نشباغا قوله الحق خبر داغر اشتیادا وله الملک دا اللہ دا پار حکومت تے
یوم ينفخ فی الصور په هغه ورځ باندې چې پوکې به ووالی شي په شپېلی کې عالم الغیب والشهاده هغه پوه دی په هر غیب او ښکاره باندې وهو الحکیم الخبیر د الله تعالی حکمت والا او خبردار دی وإذ قال ابراهیم کله چې او ابراهیم علیه السلام لابی خپل پلار ته آزر ته اتتخذو نیسې ته اصنامن بوتان آلهتن په خدای سره انی اراکا بیشک زه وینم تا د پاره وقومک او قوم ستا فی ضلال مبین په ګمراه ښکاره کې وکذلک نری ابراهیم او دا شان اخودل مونږ ابراهیم علیه السلام ته ملکوت السماوات دلائل د حکومت د اسمانونو والارض او د ځمکې وليكون من الموقنين د لپاره چې شي هغه د یقین کوونکو نه صدق الله العظیم آمین الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله واصحابه اجمعین یا الله زموږ د ټولو ګناهونه معاف کړي الله چې کوم صغیره کبیره ګناهونه دي الله په ټولو باندې عفو کلم راکړي الله پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې کومې د خیر دعاګانې کړي دي الله د هغې نه موږ ته خیر راکړي الله چې د کوم شرور آفتونو مصیبتونو نه پناه وختله الله د هغې نه موږ ته پناه راکړي الله زموږ د ټولو په حال باندې رحم وکړي الله چې څومره بیماران دي الله ټولو ته شفای کامله عاجله نصیبه کړي الله څومره مسلمانان وفات شوي دي الله د ټولو قبرونه د نور نه ډک کړي الله د جنت د باغچو نه یې باغچې وګرځي الله موږ ټول د ظالمانو د ظلم نه شریرانو د شر نه حاسدینو د حسد نه بغضیانو د بغض نه ساحرانو د سحر نه نظربازو نظر نه الله مونږ وساتي الله زمونږ د ټولو په حال باندې رحم وکړي الله مونږ ټولو ته خپله رضا نصیب کړي الله د قرآن کریم دا درس په خپل دربار کې قبول او منظور کړي الله دا د خپل رضا سبب وګرځي الله پر لږ عمل باندې ته زمونږ نه خوشحاله شي الله زمونږ نه هغه کار والي چې ته پې خوشحالېږي الله د هغه کار نه مونږ وساتي چې ته پې خفه کېږي او ته پې ناراضه کېږي الله چې ته پې خفه کېږي او ته پې ناراضه کېږي د الله د هغې نه مونږ وساتي الله زمونږ د ټولو حوایج برابر کړي الله چې په کومو کورونو کې پریشانۍ دي الله د هغه ټولو پریشانۍ ختم کړي الله مصیبتونه تکلیفونه ترې نه لرې کړي الله مصیبتونه تکلیفونه ترې نه لرې کړي الله زمونږ د ټولو په حال باندې رحم وکړي الله مونږ ټولو ته خپله رضا نصیب کړي الله مونږ ټولو ته خپله رضا نصیب کړي الله مونږ ټولو ته خپله رضا نصیب کړي الله پیغمبر اسلام چې کومې د خیر دعاګانې کړي دي الله د هغې نه مونږ ته خیر راکړي الله چې د کوم شرور آفتونو مصیبتونو نه یې پناه وختله الله د هغې نه مونږ ته پناه راکړي الله د هغې نه مونږ ته پناه راکړي الله زمونږ د ټولو دنیا آخرت ښایسته کړي الله زمونږ د ټولو دنیا آخرت ښایسته کړي الله که د چا کورونه نه وي الله هغې ته کورونه ورکړي الله که د چا کورونه وي الله په هغې کې ورته خوشحالۍ برکتونه راولي الله په هغې کې ورته خوشحالۍ او برکتونه راولي الله که د چا اولاد نی نیک عمل صالح اولاد وله ورکړي الله که د چا اولاد وي الله نیک عمل صالح یې لوی کړي او الله که چا ودونه نی کړي الله د ودونو انتظام وله وکړي الله د ودونو انتظام وله وکړي الله که د چا اولاد نی نیک عمل صالح اولاد وله ورکړي الله ډېر زمونږ وروڼه زمونږ میندې خویندې دا په کورونو کې پریشانۍ دي ما ته دعا دپاره ویلي دي الله چې چا راته ویلي دا ټول ستا په علم کې دي الله د هغه ټولو چې څه قسم ضروریات دي الله ضروریات یې برابر کړي مشکلات یې حل کړي پریشانۍ ختمې کړي الله مصیبتونه ترې نه لرې کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین